السلام علیکم دوستانو نن ویډیو زموږ د هغه خلکو په نوم د چاته چې د بنظیر انکم سپورټ روپۍ چې دین دا نه ملاوي دي دوستانو په دغه باندې تفصیلی خبره کو تفصیلی ټوله ویډیو سینو دا در اخره پورې وګورئ ډېر زیات اهم ویډیو ده دوستانو د ټوله نمخ کې خدا فیصله شوی دا چې دغه کیس چې دی دغه د بنظیر نوې کیس چې دی دا به د 13 مې نه چې نو حکومت فیصله کړې ده چې دا به سٹارټ کیږي دویمه فیصله حکومت دا کړې ده چې دغه کم کیس خلکو ته ملاویږي دا به د ځل تاسو ته ریټیلر شاپ چې کم دي مخکې چې په کوم دکانونو کې ملاوېدو اوس به تاسو ته هغه دکانونو نه ملاویږي بلکې دغه کیس چې کم دی دا به تاسو ته اوس ملاویږي د دې لپاره به جدا کیمپس لګي او جدا ځایونه به په هغه کې به تاسو ته دا روپۍ چې دینو ملاویږي درېمه خبره دا چې دغه کیس چې دی د ځل به دا 10500 روپۍ څلورمه خبره دا چې دغه کم بنظیر انکم سپورټ پروګرام دی په دغه کې اپډیټ نوی دا راغلی دی چې دغه سیس اپډیټ کړی شوی دی او په دې کې څنور خلک چې دی هغه شامل کړی شوی دی کم خلک په هغه کې شامل شوی دي په هغه باندې خبره اتر کو دوستانو او کم زنانه چې هغه ماشومان چې دغه په سکولونو کې سبق وي او هغه ته بنظیر روپۍ ملاويږي نو هغه ته مخکې دا ویلیو چې تاسو د تعلیم وسیله لپاره چې دینو خپل چې کوم ویریفیکیشن دی هغه کې نه تاسو هغه کړی نو هغه کیس په هم تاسو ته د سره ملاويږي بل خبره پکې دا شوی د دوستانو چې په دغه کې د زنانو چې کم زنانه ویریفیکیشن کړی دی په هغه زنانو کې چې کم د په جانچ پړتال کې روانې وي هغه زنانو کې ډېر زنانه چې دغه په دې پروګرام کې شامل شوي دي په هغه کې هغه زنانه شامل شوي دي د چا سکور چې د 32 نه کم دی خو هغه کې بیا د کونډو زنانو د لپاره دا یو سیستم جوړ کړی شوی دی چې کومې کونډې زنانه دي هغه سکور که د 32 نه هاي هم دی چې چا خوندان چې نو هغه مړ دي نو هغه به هم په دې پروګرام کې چې نو هغه شاملېږي دا هغه وروسته په دغه پروګرام کې چې نو 34 لک خلک چې په جانچ پړتال کې پروتو په دغه 34 لک خلکو کې 17 لک خلک چې نو هغه په بنظیر انکم سپورټ پروګرام کې چې دی دا ځل شامل کړی شوی دی او دغه 17 لک نوي خلکو ته چې نو هم د بنظیر انکم سپورټ روپۍ چې دا به ملاويږي دوستانو دغه بسنګ ګوره په دې باندې بم روستو په اخر کې خبره کوم چې تاسو بسنګ تاسو ته پته لګي چې زموږ نوم پکې شامل شوی دی کنه دی شامل شوی خو لومبه دا یو څو خبره بل دوستانو 14 لک سروې چې دینو هغه وی چې دا مکمل شوی دی دغه 17 لک چې دینو دا هغه چې کړی دی او 14 لک نور هم مکمل شوی دی دغه 14 لک سروې چې کوم کمپلیټ شوی دی دغه به هم ان شاء الله ډیر زر د دغه تبه هم کیس چې دینو دا جاری شي بل پکې دا خبره د دوستانو چې دوباره سروې چې دا دوباره سروې بکیږي په 2026 کې په 2026 کې به دوباره سروې کیږي او د کوم خلکو چې سروې نه ده شوی دغه خلک به په 2026 کې چې کوم نوې سروې وشي په هغه سروې کې به شاملول شي بل د کوم زنانو چې په 938 تاسو میسج وکړو او هغه کې ایرر راځي ایرر براتو مخکې به خلکو ته ایرر راغستو نو دوستانو اوس پکې دا چینج شوی دی چې هغه کسان چې دي هغه زنانه هغه د بدا کیس چې دا ملاويږي او د هغه کم سابقه کم کیسونه پاتې شوی دي هغه کیسونه به هغه روپۍ ورته هم ملاويږي بل پکې دا خبره د دوستانو چې دا مخکې به دا کیس چې دی دا به تاسو ته د ATM په ذریعہ باندې هم ملاوي زیات تر ایریاز کې دا خبره و چې زنانه بلاله او خپل کیس چې دا به د ATM نه چې ريستي شو اوس دې ځل چې د ATM نه تاسو ته روپۍ چې نه ملاويږي ولې چې د هغه لپاره به هغه خپل کیمپونه لګي بل پکې دا یو خبر روانه ده چې د 2025 نه حکومت دا یو سیستم روان کړی دی چې دغه د لپاره د بینیفیشري چې کوم اکاونټس دي دغه په چې دا بیا بانکونو ته وړي او په بانک د ذریعہ باندې تاسو د روپۍ ملاويږي دغه نیو فیچرز او دوستانو څنګه به ګوره دغه لپاره به تاسو چالو کې چې په ګوګل کې به تاسو ورکې BISP 8171 نو دغه چې تاسو ورکې په دغه سیټ باندې زما د طریقه دغه طریقه به تاسو وینئ نو په دغه باندې به تاسو عمل وکړئ دا یو شارټ غونډه کې ویډیو و نیکسټ ویډیو پورې مشتاق خان مدني طرح کې اجازه الله پامان